کم سړی چې په خپلې لور پیسې واړي او خرڅ یې کړي، دا لور به د قیامت په ورځ د وینځو په صف کې ولاړی، د وینځو په صف کې، او دعا به کوي چې خدای مور او پلار مې په وواړه جهنمه کې چې زه یې خرڅه کړې وم په دنیا کې او زه اوس د وینځو په صف کې ولاړ یم. خرڅول خو د وینځو کېږي، د اصیلو خرڅول چېرته دي؟ بل ورسره دا شرطونه لګول، دومره تولې به سره درکې او دومره به جوړې کې او دومره به فرنیچر کې او ډبل بیډ به جوړې او پلانې به کې او ډینګرې به کې او ډینګرې به. دا شته په اسلام؟ دا ټول په دې قهر اخته دي که نه دي اخته؟ هېڅ نشته. دا مې 2 لکه ځل ویلي دي چې د ټولې دنیا پښتنو او د ټولې دنیا مسلمانانو دا واورئ، کلونم په د یو پیسې مطالبه وکړه، د یو پیسې یا د جوړو یا د کالو مطالبه وکړه، تاسو د جناب محمد رسول الله دشمنان یې. بی بی فاطمه خاتون جنت وه، د هغې واده چې کېده حضرت علی نه که پیغمبر مطالبه کړي یا د جوړو جامې نه وي، وینځلې جامې، کالي نه و، د کجورو د پاڼو کړۍ جوړې کړې په غوږونو کې ورته واچولې، بنارسۍ نه وه، نو د ببرې شړۍ د چیلو د وژغنو د جوړې کړې شړۍ لوپټۍ ور په سر کړه.